السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زه دلته کې د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک مخې ته ولاړ یم تاسو سبقکاري دې ټایم کې نن رسم قلو او د ټول ملک نه علماء کرام سیاسی کارکنان قائدین سیاسی لیډران ممبران اسمبلی منیز ام پی ایز او مختلف حلقو خلک هغه دلته کې را رسیدلی دي مختلف دینی جماعتونو چې کوم عهدیدارانو هغه راغلي دي او دلته کې فاتحه نن رسم قول ادا کا او نن اخري درېمه او د درېمې دعا وشوه اوس لږ ساعت مخکې دلته کې د پاکستان تحریک انصاف وفد شهریار خان او نور امینیز الفقار خان دی ورسره د دې نه مخکې سار نه د لین لګېدلی دی او ډېر انتهایی د سکیورټي چې کوم صورتحال دی سخته سکیورټي ده او ورسره میډیا کارکنان هغه هم راځي او مولانا حامد الحق صاحب زوی مولانا عبدالحق ثانی هغه سره خبرې اترې کوي او هغه سره انټرویوز کوي د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک دې ټایم کې د توجه مرکز دی د عالمي ذرایع ابلاغ هم د انتظامی حکومتي مختلف ادارې چې کومې دي د هغې ټولو د سیاسي لیډرانو او د سیاسي قیادت نظر دې ټایم کې په دارالعلوم حقانیه دی ولې چې تېره ورځ کومه حادثه پیښه شوې ده نو انتهایی دردناکه حادثه او د مولانا حامد الحق صاحب د هغه شهادت پکې واقع شوی او نور چې کوم ملګري او شهیدان شوي او هغې کې بیا زخمیانو نو دې ټایم کې آخري چې کوم د درېمې چې کوم آخري دعا ده نو هغې دپاره مسلسل مختلفو ښارونو نه خلک را روان دي او مختلفو ځایونو نه دلته کې د ټول ملک نه بلکې بیروني دنیا نه هم دلته کې د افغانستان نه او ایران نه او نور چې کوم ملکونه دي د هغې نه چې کوم د دې محبین دي او معتقدین دي او ادارې سره او د علماء کرامو سره محبت لرلو والا چې کوم حلقې دي نو هغه مسلسل را روانې دي او زه ګڼمه چې را روان هفته نیمه به دا چې کوم دعایه د دعا اهتمام دی او د دعا دا کوم تقریبات دي نو دا به جاری وي او دلته کې به صورتحال هم داسې ډېره مننه